کتاب یو واقع لیکلی دا یو حدیث مبارک کې راغلی دی بنی اسرائیلو کې یو نوجوانو هغه بهر صحرا ته ووتلو. هغه نوجوان په صحرا باندې تیریږي، ګرمي ده او نور ډیر ګرم دی. دی وایي چې خدای چته سر د سوري لاندې کم چې معمولی د دې نور نه بچ شم. ناګانه یو طرف نه هوا اوریځې را په مخه کړي دي. هغه اوریځې چې رانږدې شوې د ده زړه ښه شو، د ده تمه پیدا شو چې زه دې اوریځ لاندې زه به کینم، باران به راورېږي، ګرمي به مې ختمه شي، بدن به مې یخ شي. وایي ناګانه دا اوریځې رو رو راښکته کېدې، ښه را لنډې شوې، رانږدې شوې. دا نوجوان د اوریځو ته ګوري، د اوریځ کې د تندرونو आवाज راغی چې دا ګړس ګړس پکې را شروع شو. وی دی نوجوان وی چې اوس به که خیر په شیبو شیبو باران وریږي. ناګانه د اوریځو نه غیبي आवाज دته تر غوږه شو. په اوریځ کې आवाज وشو چې د فلانی پټی ته د اوبو ضرورت دی، باران را وریږه او داغه پټی ته ځان ورسوه، د اوبو ضرورت دی. دې نوجوان خو اسی اوریځې او د اوریځو تندرونو برېښنا اوازونه پړق پړق لیدلي وو، خو دا اواز یې په ړومبي ځل ولیده واورېده چې دا اوریځ نه غیبي اواز څنګه شو. بس د دې یقین شو چې دا اوبه خو هر چرته نزي، دا خو خاص د چا دپاره الله را وری. لمس دا اوبه چې کم خو همزینوم دی پسې بزم چې دغه د الله دوست دی چې وی وینم ملاقات وکم، دا خو به ډېر خاص د الله دوست وي. دغه نوجوان دغه اوبو پسې روان شوی دی. اوبه یو اړخ ته راجمع شوې، ناګانه یو لښتې یې ځان له جوړ کړو، په هغه لښتې کې اوبه روانې شوې. داسې مزل یې کو، دا نوجوان ورپسې شا شاته را روان دی. اخر کې داسې مخامخ یو پټی و، په هغې باندې چې ورسمې شوې، نه یو نوجوان په دغه پټي کې دی او بیلچه ورسره په اوږه ده او ګرځي دی اوبو ته ورخونه سموي او خپل پټي ته اوبه ورماتوي. دا نوجوان حق حیران دی، راغلی دی او د دغه پټي د مالک نه تپوس کوي ته څوک یې؟ وایي دغه د پټي مالک ورته ویل مېلمه ستړی مشې په خیر راغلی، ته رانه تپوس ولې کوې؟ ته راته ووایه چې څه چل دی. نه دې نوجوان ورته وایي چې زړه ښکته پورته کوم، صرف د اوریځو دا اوازونه مې واورېدل، پاکستان نوم مې واورېده، ته فلاني وی آو. وی خدا راته ووایه چې ستا دا اوریځې دومره په فایده کې راځي، اوریځې د تابعداري کوي، نو دا څه عمل ته کې؟ هغه نیک عمل راته وښایه چې ته الله پاک ته دومره خوښه او محبوب چې ته په خپل پټي کې لګیا، ستا پټي ته د اوبو ضرورت نو الله بارانونه مسخر کړي دي، هغه راځي او ستا پټو ته به اوبه سموي. خپله د بزرګۍ راز راته وښایه. وی دی د پټي مالک ورته وی چې زه خو نیک نیم سو بزرگ نیم، خو یو کار را کېشتا، زما مور ده، بچی می دی او یو زیما، نه چې زه دا پټې کالو سر د دې خصمانه کوم او کله دا پټې سنبال کما، د دې نه چې ما ته کم مال ملو شي هغه ټولې پیسې زه درې ضایع کم، د دې پټینا چې ما ته څه ملو شي هغه ټول آمدن زه درې ضایع کم، یو ځای ټول هغه د الله په نوم ورکم، بل ځای ټول هغه خپلې مور ته ورکم او بچو باندې ولګوم، او بل ځای ټول درېیم حصه هغه د دې پټي دوباره د خرچ لپاره ځان سره سنبال کم. نو دغه نوجوان ورته وایي چې یقینا دا خو ځکه تا ته الله رب العالمین د اسمانونو اوریځې او بارانونه مسخر کړي دي چې ته ټول مال په یو کال کې وګټې، هغې کې یوه حصه د الله په نوم ورکې، روغه حصه د ټول مال نه هغه د الله په نوم ولګې، یوه حصه د مور او د بچو په خرچ باندې ولګې او یوه حصه پټي ته پرېږدې، نو ټول مال درې حصې شو، یو روغه پکې الله ته حواله کې. یقینا چې ستا ټول مال به پاکیږي او تا ته به خدای پاک اوریځې او بارانونه خامخا مسخر کوي. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।